نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد. قدرمند اوریدونکو، نننی نشست کې څو مسایل ذکر کیږي چې هغه د ګرمۍ په موسم کې مخې ته موږ ته راځي. الحمدلله اکثر مسلمانان هغه په دین اسلام باندې عمل کوي. اکا دوکا خلک داسې وي چې هغه په دې باندې عمل نه کوي. ډېر داسې خلک وي چې هغوی د مسایلو نه ناخبر وي، ځکه د هغوی بیا خیال نه ساتي. کله چې هم خبر شي الحمدلله د هغوی خبرو خیال ساتي او په دین اسلام باندې عمل کوي. د مسلمانانو په زړه کې د دین اسلام او د الله مینه ده، د آخرت خوف او یره ده، او د اسلامي تعلیماتو سره بې کچه مینه ده. هم د دې وجې نه هغوی په روزانه بنیاد سره د علماو سره بار بار رابطې کوي او د مسایلو معلومات تنه کوي او په هغې باندې عمل کوشش کوي. همدغه سلسله کې نن هغه مسایل ذکر کیږي چې ګرمۍ په موسم کې مخې ته موږ ته راځي. اولنۍ مسئله دا ده چې یو فضیلت دی، اهمیت دی، او هغه دا علما ته فرمایي چې کوم ځای کې هم خدای مکه یو بیماري او هغه له علاج بیماري، د هغه د علاج دپاره یو طریقه دا هم ده چې چا دپاره هم د اوبو انتظام وکړي شي، کویې وکنستی شي یا بور وکنستی شي، یا چا ته په هغې باندې مشین ولګولی شي، د اوبو انتظام ولو شي، یا کم از کم داسې ځای کې د کولر یا د اوبو انتظام وکړي شي کوم ځای کې چې خلکو ته ضرورت وي. نو د دې د ثواب په برکت سره الله جلاله دغه له علاج مریض ته شفا میلو کړي. د کتاب نوم دی دلچسپ واقعات، مولانا انور بن اختر لیکلی دی، صفحه 88 باندې دا مسئله لیکلې ده. دویمه نمبر مسئله دا ده چې د ګرمۍ په موسم کې بعضې اوقاتو کې په بدن باندې ګرمۍ کې روغ کېږي، چا یې د اردو کې ګرمیدان ویل کېږي. دې باره کې وضاحت مسئله دا ده که دا ماته شي او دې نه اوبه روځي نو دې سره اودسه نه ماتېږي، ځکه چې دا ډېر معمولي مقدار کې دغه اوبه وي. احسن الفتاوی کې مفتی رشید احمد صاحب صفحه 28 جلد 2 کې دا مسئله لیکلې ده. درېمه نمبر مسئله د ګرمۍ متعلق دا ده چې نورو موسمونو کې مو ګرمۍ کې خصوصا بعضې خلک په ناپوهۍ سره د بجلۍ تارونو ته کونډې اچوي او دغه ناجایز استعمال کوي. نو علماو فرمایلی دي چې دا د عام غلا نه هم بدتره ده. عام غلا که د چا نه وکړي شي نو هغه ته خپل حق ورسېږي یا دغه نه معافي وغوښتلی شي، او دا د قوم بجلي ده، نو دا ناجایز استعمال د دې ډېره لویه ګناه ده. کتاب آپ کے مسرن کا حل صفحه 302 جلد 7 نوې چاپ کې دا مسله لیکلې ده. څلورمه نمبر یو اهمه مسله دا ده، علماو دا لیکلي دي چې ماشومه د 4 کالو شي نو د دې د پردې خیال ساتل پکار دي. بعضې اوقاتو کې په ناپوهۍ سره دې ته داسې کپړې واچولی شي چې په هغې کې د دې پانډۍ خپې ښکاره کېږي، یا ماشومان وي د هغې د لاسونو لستوڼې نه وي، یا جانګې ورته اچولي وي، نو دا ډېره لویه ګناه ده. ماشومه چې د 4 کالو شي نو د دې د صحیح کپړو استعمال پکار دی. ماشومان خو به نه وي ګناهګارېږي، ها چې کوم مور پلار ورته د اچوي هغې به ګناهګارېږي. که دې نه زیات عمر واله وي نو هغه مزیده ګناه ده. په داسې ناجایز کپړو اچولو کې ګناه هم ده، او دغه ماشومانو ته نفسیاتي جسماني بیمارۍ هم لاحق کېږي. دې وجې نه د هغوی د روحانیت او هغوی ته د ادب ښودلو او د هغوی د صحت خیال ساتل پکار دی. کتاب جدید معاملات د مفتی احسان الله شیخ صاحب چې د جامعة الرشید کراچۍ استاد دی، په خپل کتاب صفحه 217 جلد 3 کې دا مسله لیکلې ده. پنځمه نمبر اهم مسله دا ده چې د ګرمۍ په موسم کې ځای په ځای باندې شربت ملاویږي، د چینو د ګوړې وغیره خو په هغې کې شکرین استعمال شوي وي، دغه رنګه آیسکریم جوړ شوي چې په هغې کې شکرین استعمال شوي وي، او بعضې خلک دا هم وایي چې په بیکري بسکټ میټایي کې هم د شکرینو استعمال کېږي. نو ظاهره خبره ده چې دا مضر صحت هم ده او دا دوکه هم ده. نو شکرین والا څیزونه خرڅول او د دې استعمال بالکل ناجایز دی. فتاوی عثمانیه پېښور صفحه 226 جلد 7 کې دا مسله لیکلې ده. شپږمه نمبر مسله دا ده چې د کبان خرڅونکي بعضې ځایونو کې د فریزر انتظام نه وي، یا خلک تازه کب خوښوي، نو دې وجې نه حوضونه ځای په ځای باندې واړه جوړ کړي وي. په دغه حوضونو کې بعضې اوقاتو کې په طبیعي په خپل مرګ سره کبان مړه شي اوبو کې دننه، چې هغې ته عربۍ کې سمک طوافي ویل کېږي. نو د دې خوړل د فقه حنفي مطابق ناجایز دي، د دغې تجارت هم ناجایز دی. کب مردارېږي نه که د اوبو نه راوویستلی شي، د حلالول نشته، خو که اوبو کې دننه د بیمارۍ د وجې نه مړ شي نو د خوړل ناجایز دي. فتاوی عثمانیه پېښور صفحه 162 جلد 7 کې دا مسله لیکلې ده. اوومه نمبر اهم مسله دا ده چې د ګرمۍ په موسم کې پی اکثر خرابېږي، نو د هغې د وجې نه پپایو کې بعضې خلک وور اچوي، نو چې څرنګې اوبه په پپایو کې اچول ناجایز دي، همدغه رنګې وور اچول هم ناجایز دي. ها پی ډېر مقدار کې خرابېږي، نو د هغې دپاره حل دا دی چې دغه وره په ډبل شاپرو کې واچولی شي او په دغه پایو کې پرتې نو بیا هم نه خرابېږي او د هغې اثرات هم دغه اوبو ته دغه پایو ته نه ورځي. فتاوی عثمانیه پېښور صفحه 190 جلد 7 کې دا مسله لیکلې ده. اتمه نمبر مسله دا ده د ګرمۍ د موسم متعلق چې بعضې کولډ ډرنکس وي معیاري، په هغه بوتلو کې خلک سوډا واټر اچوي او په هغه نومونو باندې بیا خرڅوي، نو دا هم په دوکې کې راځي، دا ملاوټ دی او داسې تجارت ناجایز دی. فتاوی عثمانیه پېښور صفحه 222 جلد 7 کې دا مسله لیکلې ده. همدې سره وابسته مسله دا هم ده چې فتاوی دارالعلوم زکریا جلد 5 کې لیکلې ده چې اسرائیلي مصنوعات که هغه کولډ ډرنکس وي یا نور داسې څیزونه وي، د دغه استعمال مسلمانانو له خصوصا په دې حالت کې جون 2024 کې چې په فلسطین کې د مسلمانانو وینې تویږي او براه راست په دغه کې د پیسې استعمالېږي، په دې کې
زموږ د فلسطین مسلمان سره غټ امداد دا دی چې موږ اسرائیلي مصنوعات استعمال نه کړو. اگر چې بعضې خلک بیا وایي چې موږ ته معیاري څیز نه میلاویږي، په معیار باندې سمجوته خپله خبره ده، جدا خبره ده، خو د مسلمانانو په وینه باندې سمجوته نه دي کول پکار. د انسانیت تقاضا دا نه ده. غیر مسلم په دې جنگ باندې د فلسطین مسلمانانو سره دي. مسلمانانو خصوصا پکار دي چې دعاګانې هم وکړي او د اسرائیلي او د هغې د ملاتړ مدد کوونکي د ملکونو د مصنوعاتو بایکاټ وکړي. نمبر مسله دا ده چې د ګرمۍ په موسم کې شربت خشخاش چې ته کاشکاش پښتو کې ویل کېږي، د دې څکل او د دې تجارت بالکل جایز دی. وجه دا چې دا د کوم کوکنارو نه ډوډۍ نه حاصل شوي، د هغې نه اکثر افیم ایستلی شوي وي. جامع الفتاوا صفحه 40 جلد 6 کې دا مسله لیکلې ده. 10 نمبر اهمه مسله دا ده چې د ګرمۍ په موسم کې خصوصا او نورو موسمونو کې هم زنانه نری جامې استعمالوي چې د هغې نه د لاندې بدن رنګ او کیفیت معلومیږي. نو څرنګه چې د استعمال حدیث کې راغلی دي ناجایز دي، ګناه ده، حرام دي، همدغه حکم د تجارت هم وي چې کوم څیز ناجایز وي د هغې استعمال د هغې تجارت هم ناجایز وي. کتاب البیوع ابو داود شریف کې هم روایت شته دی او فتاوا عثمانیه پېښور صفحه 174 جلد 7 کې هم دا مسله لیکلې ده چې د زنانو د نارو جامو تجارت ناجایز دی. الله جلاله